أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء نور لسم سپارہ 141 نمبر آیات. کذبت ثمود المرسلین. عادیان او ثمودیان دوا زورور قومونو. دا عادیانو حال مخی رکو کے ذکر شو. دا ہود علیہ السلام قوم دے اللہ پہ عذاب راوستو. آتش اتو دا چارشنبے دا روزے نا دا چارشنبے روزے پورے اتر روزے او اوشتے یو شان طوفان اچلے دو خدای پاک دی نیست و نابود کرن. دویم قوم ورپسے ثمودیان لی. دبی دا پیغمبر صالح علیہ السلام نم دی. نو صالح علیہ السلام دی قوم تا وعظ و نصیحت کرے دی. دی فرمائشی معجزہ غسترا اگا معجزہ و تخکارا شلا دیم نا فرمانی کرے دا اور دا قوم تباشوی. صالح علیہ السلام تا قوم وین ویدہ دے غرد دے گسن راتا یو اوخا پیدا کا زمن پمخ کے بعد آگے بچے پیدا شی من باو من جت پیغمبر. نو صالح علیہ السلام اللہ تا سوال کرے رہے. سوال قبول شو اور دا گت نا اوخا پیدا شلا بیاد آگے بچے پیدا شو و دا اوخا دا معجزے اوخا وا دمرا قصوہ تی دا قوم ساروی تی یریدن نچه دا اوخوا زنگل تا اوتلا دا خلق ساروی او تختیرن که دا اوخوا اوبول لارلا دا خلق ساروی او تختیرن. نو قوم تا تکلیف شو که دا غوی ساروی اوبول او گیالا دا دی اوخی دلا تپلیلی شو. نو صالح علیہ السلام دا معجزی دا اوخی او دا طول قوم دا سارو دا پارا نمبر مقرر کر. یو رضبا دا معجزے اوخ سحرا تروجی گیا بخوری او ببشکی اور یو رضبا دا نروجی نو دا قوم ساری دا سحرا تروجی او ببمشی گیا بخوری. پدے طریقہ بانے وقت رینا پدے قوم کے خراب خدوا یو چکلمار خراب خدوا او داغی سیارانو اغویرانن مطالبه وکړه او دې وته دا اوخه لري کې نو بیا چې سوای غمنم خدار یا قزار نو یو سره بدمعاش پدې کې او هغه دې خراب خبره اومنله او د معجزې اوخه په تور باندې پخو او ورته ولا کټ کړلې او هغه نه پس پدې قوم بیا الله عذاب راوستو نیست نابود شو. کذبت ثمود المرسلین نسبت دا دروغ کړي دي ثمودیانو المرسلین پیغمبرانو تا یو پیغمبر تا دا دروغ نسبت دا سدی لکه تمام پیغمبرانو تا دا دروغ نسبت
د یو پیغمبر نه انکار د تمام پیغمبرانو نه انکار. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کم وقت چې دوی ته وویل ورور د دوی صالح علیه السلام الا تتقون، تاسو د الله نه یریږئ نه، یعنې ویریږئ د الله نه. انی لکم رسول امین، بیشک زه ستاسو لپاره رسول امین د الله د طرفه پیغمبر یمه، امین امانتګر یمه، د الله پیغام رسولو کې خیانت نه کومه. فاتقوا الله واطیعون، پس د الله نه ویریږئ، واطیعون زما تابعداري وکړئ، زما حکم ومنئ، ستاسو پکې خیر. وما اسألكم عليه من اجر، زه په دې تبلیغ باندې ستاسو نه څه اجرت نه غواړم. وما اسألكم ستاسو نه غواړم نه عليه په دې تبلیغ باندې من اجر څه مزدوري، ان اجریه الا على رب العالمین، نه دې بدلو اجرت زما مگر په رب العالمین باندې دی، الله به اجر او ثواب راکړي. اتتركون فيما هاهنا آمنين، دا سمودیان دوی ته په دنیا کې ډېره ښه آسوده حالي ملو وه، ښکلې ښکلې باغونه وو، چینې وې، کویان وو، فصلونه به پې کېدل، د قجرو بڼونه به وو، باغونه چې په هغې کې کومې میوې وې، غونګران به ډېر ډک وو، پاخه پاخه محلات دا به یې جوړول، په غر کې دننه محل جوړول، د غر ګټې به یې اوتره شلې، کلو میدان کې به یې پې بنګله جوړه کړله. نو دا قسم قسم نعمتونه الله پاک دوی له ورکړي. نو صالح علیه السلام ورته ویل ولې تاسو په دې حال کې پاتې کېږئ، همیشه دپاره به تاسو په دې نعمتونو کې، ولې د دنیا په دې نعمتونو به زوال نه راځي، ولې په تاسو به زوال نه راځي. اتتركون فيما هاهنا آمنين، آیا تاسو به پرېښودی شئ فیما په هغې نعمتونو کې هاهنا چې دلته کې دي آمنین په امن باندې. د دنیا په دې نعمتونو کې په امن همیشه اتتركون فيما، آیا تاسو به پرېښودی شئ فیما په هغې نعمتونو کې هاهنا چې دلته اوس دي آمنین په امن باندې، بې خوفه بې خطره، فی جنات وعیون په باغونو کې، د دنیا په دې باغونو کې، وعیون او په چینو کې، وزروع او په فصلونو کې، ونخل او په قجرو کې، طلعها هضیم چې غونګران د هغې ډک دي، یو بل باندې قط په قط د قجرو د غونګران ډک. وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین، او تاسو تراشل کوئ، وتنحتون او تاسو تراشئ من الجبال د غرونو نه، بیوتا کورونه، فارهین حاذقین تجربه کار، څومره تجربې لرئ چې په غر کې دننه تراشل وکړي نو دننه پکې لوی محل جوړ کړي، بهر نه ښکاري نه، خو د غر په یو سرنګ ننوځه نو دننه لوی محل دی پکې، دننه دننه تراشل وشي. او دا هم ممکنه ده چې د غر ګټې هغه وتراشلي شي، بلاکونه تیار شي، او هغې بلاکونو نه بهر کلو میدان کې بنګلې جوړې شي. وتنحتون من الجبال بیوتا، او تاسو تراشئ د غرونو نه کورونه، فارهین ښه تجربه کار، فارهین معنا حاذقین. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه متکبرین معنا ده کړی ده، فارهین بطرین تکبر والا. امام راغب رحمت الله علیه وی
دا فارحین پمانا دا حاذقین دے یعنی ماہرین یعنی اللہ پاک تاسو ته دا یو لوی نعمت درکړی دی د کاریګرۍ چې د غر نه کور جوړوي په اسانه باندې نو دا غر تراشل یا د دې ګټې تراشل او هغې نه مکانات جوړول دا یو هنر دی او د الله نعمت دی آیات نه معلومیږي چې دا ښکلې ښکلې پیشې دا د الله د طرفه انعامات دي د دې نه فایده اخیستل جایز دي البته که دا کاریګري د ګناه په کار کې په یو حرام کار کې بنا ضرورت ولګېږي نو بیا دا پیشه اختیارول ناجایز بے ضرورته مه استعمالوه فاتقوا الله واطيعون پس دا اللہ نہ اویریگے او زما تابداریو کے ولا تطیعوا امر المسرفین تابداری مکوے تاسو دا اسراف کون کو دا امر اسراف کون کی بے بات خلق داوی حکم ممنے الذین یفسدون فی الارض اگر اسراف کون کے کیا ہوئی فساد کئی فی الارض پزمک کے ولا یصلحون او اصلاح میں کئی عوام تا اللہ حکم کئی کہ دے مشران و شیطانان و پسی زیما دا فسادیان شیطانان دی پسی مدے دی پدیزمک کے امن نخوری دی فساد پھیلاوی قالوا انما انت من المسحرين دے قوم اول صالح علیہ السلام تا قالوا دے قوم اول انما انت من المسحرين بے شک تد جادو کلیشو نئے پتا بانے جادو شوے مسحرین سحر دبانے شوے دے دماغ دے کار نکے چی دا طول قوم خلاف خبری کے ما انت الا بشر مثلنا نیت مگر زمن پشانتی او عام بشری دا تدکن پیغمبر شوی عام انسانی فأت بآیت ان کنت من الصادقین روڑا یو معجزہ فأت بآیت یو معجزہ روڑا ان کنت من الصادقین کچرت دا رشتی خلقو نئے کتا اللہ پیغمبری نو پرشتیا بانے چی پیغمبری نو معجزہ را تختارا کا یہ کم معجزہ ویدے مخامخ غرم راتا یو اوخا پیدا کا اوخا پیدا کا پا دے دمت دا حجرہ صالح پیغمبر معجزہ دی راخکارا کا بس صالح اوکا دا غرنا دا حجر نواتا اللہ اوخا روی اسرا دخل کو پمخ بیا اولی دیشلا او بچے پیدا شو او پیدا دوم رکول چه طول خار تا بدلی یوی اسی پیرا سیدن ویدا اکلا او گوڑے خیال بے ساتے بیدگیو نکے قال هذه ناقة لصالح علیہ السلام میں دا یو اکلا دا معجزی اکلا لها شرب ولکم شرب یوم معلوم لها شرب دیر پار دا ابخور واضح یو رز بدا ابول روزی ولکم شرب یوم معلوم استاسو دا پارم دا ابخور نمبر دے یوم معلوم دا معلوم رو دے یو رز تاسو معلوم را دا طور قوم ساری با ابول راجی یو رز بلا دے اخی دا معجزی دا اخی نمبری نور توک بنا راجی ولا تمسوها بسوء مما سکوے دے لرا پا بدے سرا مچیڑے دا پسد بدے بانے دے اوکھ سر بچیڑ دے کوے اوکھ فرس کا چیڑ موسر اوکھ فیاخذکم عذاب یوم عظیم فسطولنی شتاسو لرا عذاب یوم عظیم عذاب دے لوئی روزے کہ بے ادبی مکرنا نداغے عذاب خطرناک بپیشی گی درتا فعقروها فدے خلق دا اوخ شرک للا اخپے والا کت کردے فتورے والا
فاصبحوا نادمین پس وګرځېدل دوی پیمانه دغه بدماش ښځې بدماش اشنا راغی او د اوښې شپې هغې ووالي بچې د اوښې لار وتښتېده چې د کم کاڼي نه اوښه راوتلې وه هغې کاڼي ته ځان ورسو سر یې پرې کړ د یو څو چغې ووالې کاڼی کولو شو او هغه د اوښې بچې په هغې کې ورننوت غېږ شو اوښه خو په پښو لګېدلې ده مړه شوله صالح علیه السلام قوم ته وی توبه وباسئ کني عذاب را روان دی توبه نو بس عذاب را روان دی راځي به عذاب پتا به ځانه مخکې کوو بدماشان دي یقین نه کوي چې عذاب راځي یو ورځ دا رنګونه داسې زیړ زیړ شو د دې بدماشانو په ځان پوه شو چې څه چل شته په کار دی چې دغه وخت کې توبه ایستې چې بس اوس رنګ بدل شو عذاب راځي او صالح علیه السلام ته لجرا فریاد کړ چې الله نه معافي راله وغواړه نو هغوی ویې موږ پاسې مرو وګورې دی به پرېږدی نه دی به د ځان نه مخکې کوو نو په سهار له باندې دا رنګونه سره سره شو نو نور هم پوه شو چې علامې ښې نه دي بیا وایي چې ګورې دی به د ځان نه مخکې کوې او په درېیمه ورځ دا رنګونه تک تور شو او بیا په د جبرائیل علیه السلام یو چغه راغله او هغې سره یې زړونه وچودل او ټول مردار شو فعقروها تصویدا اوښه د معجزې شلکه پښتو یې په توره وواله فاصبحوا نادمین پس وګرځېدل دوی پیمانه فاخذهم العذاب پس ونیوه دوی لره عذاب ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې نشانی د قدرت د الله ده وما کان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثر د دوی ایماندار وان ربک لهو العزیز الرحیم او بیشک استا پروردگار الله هو العزیز اون دې زبردست الرحیم رحم والا دی كذبت قوم لوط المرسلين رسول لوط علیہ السلام قوم هغوی یو داسې د ګناه کار شروع کړی دی چې د دې نه مخکې په تمام عالم کې زناورو دا کار نه دی کړی کوم چې د لوط علیہ السلام قوم شروع کړی دی د لوط علیہ السلام دا قوم پویو او پوی نشو نا آخر کې په دوی باندې عذاب راغی ځمکه پې نسکوره شوه او د اسمان له طرف نه د کاڼو باران وورېده او قوم تباه شو د لوط علیه السلام بیبي هغه د کافرو ملګرې وه په هغې باندې کاڼې را پرېوته او مړه شوه کذبت قوم لوط المرسلین نسبت د دروغو کړی دی قوم د لوط علیه السلام ټولو پیغمبرانو ته یو پیغمبر ته نسبت د دروغو تمامو پیغمبرانو ته نسبت د دروغو اذ قال لهم اخوهم لوط په کوم وخت کې چې دوی ته وویل ورور د دوی قومي ورور د دوی لوط علیه السلام الا تتقون آیا تاسو د الله نه یریږئ نه یعنې ویریږئ انی لکم رسول امین بیشک زه ستاسو دپاره د الله رسول یما پیغمبر یما امین امن والا یما امانتګر یما فاتقوا الله واطیعون پس د الله نه ویریږئ زما خبره ومنئ وما اسألکم علیه من اجر نه غواړم له تاسو نه په دې باندې څه اجرت په دې وعظ او نصیحت باندې تنخواه اجرت بدل هېڅ نه غواړم ان اجري الا على رب العالمین نه دی اجر زما بدل زما مگر رب العالمین باندې دی اتأتون الذکران من العالمین آیا تاسو راتګ کوئ نارینهو ته من العالمین په مخلوقاتو کې د الله مخلوق خو ډېر دی ستاسو تسکین شهوت لپاره بیبیانې الله درکړي دي هغه هم پرېښودې دي
नारीनों ता नाजायज तक कवे अतअतून ज़ुक्रान मिनल आलमीन आया तासु नारीनों तरा तक कवे पदे तोल आलम के व मखलूकात के अतअतून ज़ुक्रान नारीनों तरा तक कवे रामंडे वहे वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम और फरेक दे तासो मा खलक़ लकुम रब्बुकुम इस्तासु रब तासु ने पैदा करी मिन अज़वाजिकुम तासु दिदियाने दा मिन बयानिया रे वतज़रून मा खलक़ लकुम तासु फरेक दे अगर चे पैदा करी दी तासु दा पारा रब्बुकुम तासु रब सिरा पैदा की मिन अज़वाजिकुम दा बयान ओशो कि तासु ने बीबियाने पैदा करी दी तासु दा हुई सर खपल गुज़रान ओके तासु ख्वाहिश नफसानी दा पारा अल्लाह बीबियाने पैदा करी अगम परे खोदले और खपल हम जिन्स नारीनों का शहवत दा पारा रागे नो दा देर लुए खबासत ते पता सु कि देर खबीसान ये और दान की रीशी से दामिन तबईजिया वागशी वतज़रून मा खलक़ अल्लाहु लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम तासु फरेक दे मा खलक़ लकुम रब्बुकुम आगा चे तासु लस्तासु रब पैदा करी दी मिन अज़वाजिकुम नो दामिन द तबईज तपा के वागशी नदिया पके इशारा दे तरफ तरा कि फितरी तौर बांधे सासु द शहवत द फकवल कम मकाम और कम तरीका अल्लाह मुकर्रर करेगा न तासु अगर फितरी तरीका प्रे खोदला और खिलाफ फितरत कार करे द कुल बीबियानो सरा जब तबईजियशी द कुल बीबियानो सरा खिलाफ फितरत अमल कुल कातअन हराम तासु दा हराम कार शुरू करे पता से सड़ी वाले अल्लाह और पैगंबर अलैहिस्सलाम लानत लेने दे कि अगर फितरत खिलाफ तरीका इस्तेमाल की वतज़रून मा खलक़ लकुम और तासु फरेक दे मा खलक़ लकुम रब्बुकुम आगा कि तासु ने पैदा करी दी रब तासु मिन अज़वाजिकुम तासु बिबियाने फजाइज तरीका पली बीबियाने अगवील वर्जे दरकार प्रेशर बल अंतुम कौमुन आदून बल्कि तासो द हद न तजावुज के उनके कौम ये बल अंतुम कौमुन बल्कि तासो यो कौम ये आदून कि द हद न तजावुज करे द इंसानियत न वतले दा कार इंसानान खुसो जनावर इमन कई नो तासो द जनावर न मोर अखवाशे नरा कौम वतीजान ने शेख जो करे अजान ने जबर जोड़े कलार के नमन परेगा क़ालू लइन लम तंतहि आलू तो लतकूनन्न मिनल मुखरजीन क़ालू दे कौम वेल लइन लम तंतहि कचरित न मलकेगे ए लूत अलैहिस्सलाम लतकूनन्न मिनल मुखरजीन खाम खाबशेत द इस्तलश खलकुना दे कड़ी न बने ओबासू जलावतन बदिकू मल्क बदर बदिकू दर्शा करार शो कड़ी न वतन न ओबासू क़ाल इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन लूत अलैहिस्सलाम ने इन्नी बेशक लिअमलिकुम सासु दे अमल सरा मिनल क़ालीन बेजार यमा सासु द अमल न बेजार यम नफरत के कोमा जमा पर नसीहत में लिखे गए ना उस्ताद अमल न जमा नफरत रब नज्जिनी ए जमा रब माल निजात राखी व अहली और जमा कोर वालों का निजात राखी मिम्मा दाग सुना या अमलून चिद्दी कम अमल कई दा कौम की कम अमल कई या अल्लाह मा जमा अहलो अयाल दे अमल न बच फनज्जैनाहु व अहलहु अजमईन बस मंग निजात वर्क लूत अलैहिस्सलाम ता
واهله دا کور والا ہوتا اهل بیت ټول بندیان اجمعین ټول الا عجوزا مگر یو بوډه د لوط علیہ السلام دیوی بوډه کافر وا او د کافر سره طرفداری وا نور خپل بدکار نه وا خدای په بدکار باندې رضا وا نا پاغل شوق را پریوت الا عجوزا مگر یو بوډه فی الغابرین ورست عذاب کے پاتی کی دن کی شلا ثم دمرنا الاخرین بیامن تباکل الاخرین نور نسکورم کرل زمکم نسکور کرلا دا اسمان نزمک تمراخلا کرل دمرنا جرم اوشتلا اوچتم کرل اخلاصم کرل الاخرین دا نور وامطرنا علیہم مطرا من تضیبان بارانو کو لسا بارانو دکانو باران فساء مطر المنذرین پس ناکارا باران دے دیر اولی شو خلقو فعذاب چکم اویر اولی شو ناوی ناکارا عذاب ناکارا باران ان فی ذالک لآیا بے شک پدے کے نخد قدرت اللہ دا قدرت نشانی وما كان اكثرهم مؤمنين ندي اكثر دي ایمان روڑن کے وان ربك لهو العزيز الرحيم او بے شک استا پروردگار لهو العزيز اون دے زبردست دے مجرم تے بچکینی نشی الرحیم رحم والا دے کتو بسو کو باسی نو بخیے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين صدق الله العظيم سورة الشعراء نور لسم سپارہ 177 نمبر آیات دا شعیب علیہ السلام قوم دیتا قوم مدین اموی اصحاب الائکہ ورطا اموی ایکا زنگل تمویلی شی او پا زنگل کی یو خاص ونوا کہ دے خلقو دا اغی ونی عبادت کو اغیتا بین ایکاوی پا دے وجہ باندے دغی خلقو تے اصحاب الائکاوی شعیب علیہ السلام اللہ پاک دے قوم تراولے گا اور پا دے قوم کے
पनाप तोल के कमियो कि चाने बे अगश्तल नो डेर बे अगश्तल और ची वर्कोल नो कम बे वर्कोल और पलारो के बशु के ता ओम नासु न दे कौम ता शुएब अलैहिस्सलाम वाज़ और नसीहत को कि पनाप तोल के कमे ज्यादा मकवे चाले चसा वर्कवे नो पूरा वर्कवे कम मा वर्कवे कचाना अखले पूरा वाला जियात मा अखला शुक मकवा लालो के मकेना दा कौम वतवई जमन खपल माल के सकौना वतोदे के साथ सकार हो जमन खपल माल के सब के कौन तसरफ इख्तियार मन सराले और तीन भी लमन द खपल माल द तसरफ न मने के दा से कवा दा से मकवा तो हो डेरू ख्यारे इस्तिहज़ाअन वतवी तो उखियारे इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद देर सबर वाले डेरू ख्यारे तेरा कदर इज्जत न को टोके वपोरे को न दे कौम वाले अल्लाह पाक अजाब रा वस्तो और टोल तबाह हो बर्बाद और दे कौम आजाद क्यों ना पते तरीकों से डेरा सख्त गर्मी शोरो शुदा कमरा के दनना खलक दत्तौना तंगशु पता खानों के पसमस्तों के द गर्मे न तंगशु पसूर तंगशु पनवर तंगशु दे जंगल तरफ का उरिया जराग मिला और दग उरिया दे चखल को कतल वे उस बन दग उरिया जिना बारान उशी द गर्मी बम कमशी टोल कौम पशरी कबाले द जंगल दे उरिया देता राजा मशू और द बारान पगैर आगे न बिया और रा ओवरे और टोल खलक तबाह बर्बाद कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन निस्बत दरोग करे जंगल वालों पैगंबरान होता इज़ क़ाल लहुम शुऐब अला तत्तक़ून कम वक्त के दी तो फरमाइल शुऐब अलैहिस्सलाम अला तत्तक़ून आया ताज़ुद अल्लाह न येरेगे यानी ओ येरेगे इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन बेशक दत्ता सता पैगंबर द अल्लाह यमा अमीनुन अमानत गर यमा फत्तकुल्लाह व अतीऊन फस अल्लाह न ओ येरेगे जमा खबर हो मने वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन सवाल न को मलता सुना पदे तबलीग वाज़ो नसीहत बहने मिन अज्रिन सदा उजरत इन अजरिया नदे उजरत बदल जमा इल्ला अला रब्बिल आलमीन मगर पर रब्बुल आलमीन बाजरा औफुल कैला पूरा पैमाना वर्कवे वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन और मसे गए तासु नुकसान वर्कोलो वाला ना खल को तो नुकसान वर्क उनके मजोड़ेगे और फुल कैला पूरा पैमाना वर्कवे कि चालतो वर्कवे न पूरा पैमाना वर्के वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन और मसे गए तासु द नुकसान वाला ना चाहता नुकसान वर्कवलो वाला मजोड़ेगे वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम और तोल कवे पनेगा तलबाने तलकिन कमे ज्यादा मकवे नेगा तलबाने वर्कवल कवे मामलातों के ख्यालत मकवे बे इंसाफी मकवे कि चाना अखले लो पूरा अखले तो दवर को लो वक्त के पूरा वर्कवल ओका वला तबखसुन नास अश्याअहुम
مکه موی خلقو ته اشیاءهم د هغوی څیزونه چې چاله څه سودا وغیره ورکې نو کمه مه ورکوه که اواز د سیر کې نو په کیلو مه ورکوه بعضې بنده اواز کوي 10 روپۍ سیر 10 روپۍ سیر اواز یې وکړه ګاز پې ولګه چې په 10 روپۍ سیر اوس چې تله کې ورته کاڼي ږدي نو هغه کیلو کېږي نو دا دوکه ده چې په کیلو خرڅوي خو 10 روپۍ کیلو ووایه که نه ولې وایي چې 10 روپۍ سیر او ورکې په کیلو نو دا دوکه ده دا کار مه کوه د کیلو اواز کوه او دارنګې سودا ګاز څکولو دپاره مزېداره غټ غټه سودا خشته چې زړه راکاږي او چې کله ګاز بیا جوړه سره وکړي چې دومره سودا راکړه نو بیا بل څه ورکوي لکه دا غټ غټ الوګان دیوال یې ترې جوړ کړي وي په ګاډي کې پراته وي غټ غټ الوګان د سړي زړه راکاږي چې ډېر ښکلي واولم 10 روپۍ سیر ویزه یو سیر راکړه هغه چې تله اړمه کړه نو واړه واړه غوزان او واړه واړه منیري پکې واچو دا هم دوکه ده چې نه په چاړه سپینولی شي پوستکې پرې لړکولی شي او نه د په خوراک کې سره د پوستکي خوند درکوي یې شوی دا هم دوکه ده دومره هلې چې د هغه نه پوستکې نه جدا کېږي د منیري په مقدار د غوز په مقدار نو مخې ته ښکلې کړي په دې د ګاز زړه راکاږي وروسته بیا غوزان او منیري ورکړي دا دوکه ده یو ځای کې انسپکشن و نو افسران تپوس کوي چې څه خوراک درکوي what are you eating هغه ورته وایي چې we are eating posticated potato what is posticated potato potato with uniform پوستکي سره الوګان posticated potato نو دا په دې تله کې چې دا منیري واچي دا د posticated potato دي دوکه کول مه کوه چې غټ الوګان ښه نو غټ به خرڅوې او که واړه خرڅوې نو واړه وښایه بیا که ته غریب پې درځي نو در به شي خوا به یې لیکني داسې شی د خوراک نه دی چې په خولې کې اړه او واسکټ کې وتلې نه تېرولی شي نه غورځولی شي نو ګاک دوکه کومه په تله کې کمې زیاتې مه کوه په وزن کې کمې زیاتې په پیمانه کې کمې زیاتې مه کوه په ښو په خرابو کې کمې زیاتې مه کوه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکه موی خلقو ته څیزونه د دې ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زه په ځمکه کې فساد کوونکي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي او یریږئ د هغې الله نه خلقکم چې تاسو پیدا کړی والجبلة الأولين او پخواني خلک یې پیدا کړي دي تاسو یې پیدا کړی ستاسو نه مخکې قومونه یې پیدا کړي دي قالوا انما انت من المسحرين دے قوم شعیب علیہ السلام تویل انما بے شکت انت تو من المسحرین دا جادو کریشو نئے پتا جادو شوید دماغ دے کار نہ کئی معاذ اللہ وما انت الا بشر مثلنا نیت مگر من پشان بشر عام سڑی وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ بے شک من پتاوان خیال و گمان کو لَمِنَ الْكَاذِبِينَ چتا دا دروغ جنو نئے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اسرا اغرض و پمنگ بانے كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ یو ٹوٹر اسماننا ان كنت من الصادقین کچری ته د رښتینو نه عذاب هر وخت یادې یو ټوټه اسمان راوغورځوه
قال ربي اعلم بما تعملون. قال شعیب علیہ السلام ویل ربی اعلمو زما رب خبردار دی بما فعل سبحانی تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. الله پوهیږي چې د کم جرم په بدل کې کم وخت سزا ورکوي، څومره سزا ورکوي، چاله ورکوي، په دې الله پوهیږي. دا زما کار نه دی. زما کار دا دی چې صرف تا خبر کم چې خلاف شریعت کارونه مه کوه، شاید چې عذاب راشي، گرفتار شي. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. فذيقون نسبت دروغ كشعيب عليه السلام تا فكذبوه شعيب عليه السلام تا دروغ جنوي. فأخذهم فاسئولي ودي قوم لرا عذاب يوم الظلة، عذاب دا اغي سوري ودا اوريا دي دروازي اوريا سراغ للا او دا غي دا اور را اوریدو لاندې پزمکه زلزله رااله برنه پې اور راغی او یو هیبتناک آواز د جبرائیل علیه السلام پې راغی، هغې سره یې زړونه وچودل، ټول قوم تباه و برباد شو. فاخذهم فاسئولي ودي لرا عذاب یوم الظلة، د اوریځې والا دروازې د اوریځې دروازې عذابو. انه كان عذاب يوم عظيم، بشک دا عذاب دا لوی ورځې دی، د ډېرې لویې ورځې، د هیبتناکې ورځې عذاب. ان فی ذلک لآیه، بشک په دې کې نشانی د قدرت د الله ده. وما كان اکثرهم مؤمنین، ندي اکثر د دوی ایمان راوړونکي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بشک استا پروردگار لهو العزیز دے زبردست دے، الرحیم رحم والا دے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بشک دا قرآن لتنزیل رب العالمین، نازل کړی شوی دی د رب العالمین د طرفنا. دا قرآن نازلېدل د رب العالمین د طرفه. نزل به الروح الامین، نازلی دی لرا روڑی دی قرآن لرا الروح الامین، معتبر فرشتہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام، امانتگر روح، امانتگر فرشتہ. نازلی دا قرآن الروح الامین پاک معتبر فرشتہ علی قلبک، ستا فضل مبارک باندے، لتکون من المنذرین، دیر پارچ شیط من المنذرین، دیر اورونکنا، پیغمبر منذر نذیر یر اورونکی. جبرائیل علیہ السلام دا اللہ عظیم کتاب دا پیغمبر علیہ السلام فضل مبارک باندے نازلی، اور دا پیغمبر علیہ السلام فضل مبارک کی اللہ طاقت واچو جدا عظیم امانت واخلی. دا فضل مبارک تا قرآن تا او التب جمع کیدا. پیغمبر علیہ السلام اولنا اخیر پورے طول قرآن پیاد ذکرے لے او جبرائیل علیہ السلام تے اور اولے لے علی قلبک، فدی زربان دے تنازل شنو طول زر دے ووید، طول زر دے پی پویشو او دے زر دے قرآن زان سر محفوظ کو. علی قلبک لفظ کے یو اشارہ را چی نازل دل دا وحی دا دے توکیتیتو. احادیث مبارک کی رازی کسلسلت الجرس، دا وحی نازل دل چی بشوروشو نو دا سے مسلسل آواز براتا لکا جرس چکلنگی گی، نو دا جرس تا کلنگی دل دے کے برک نلگی گی، مسلسل وی
بندیدل نوی او بل دا آواز دا هر طرف اوریدی شي یو خاص طرف نه نوی نو دا وحی آواز دا هر طرف نه به پیغمبر علیہ السلام اوریده او مسلسل بو کله به جبرائیل علیہ السلام دا انسان په شکل کې مخامخ شو پیغمبر علیہ السلام سره خبرې وکړلې او دا چې وحی دا پیغمبر علیہ السلام ته اسانه وه جبرائیل علیہ السلام دا انسان په شکل کې مخامخ بشو خبرې به کورې پیغمبر علیہ السلام به اورېدې کله کله صحابه کرامو به جبرائیل لیده او خبرې به اورېدې او کله به په زړه باندې وحی راتله او څوک به لیدی نه شي نو دا دوه کیفیت لري محققین په دې کې فرق داسې کوي چې دا لومړني حالت کې پیغمبر با د بشریت نه اوته ملکیت طرف ته به ورواړېده او بدن به ټول معطل شو په بدن به اورېدل نه کېدل صرف روحي قوت او قلبي حواس هغوی به کار کو او د زړه په غوږو باندې به د وحی آواز یې اورېده د زړه په سترګو به یې فرشته لیدله او د زړه په قوتونو باندې دا علم به یې اغشته او محفوظ کولی پیغمبر د بشریت نه اوته ملکیت ته ورواړېده د فرشتو صفت ته ورواړېده په دغه وخت کې بشري اندامونه دا به معطل دویم حالت په دې کې فرشته جبرائیل هغه به د انسان په شکل کې شو بشریت ته به راواړېده نو پیغمبر علیه السلام به بشري اندامونه باندې په سترګو لیدل کول په غوږو به اورېدل کول او په زړه به پوهه حاصلوله دغه مخکینی وحی چې پیغمبر علیه السلام به ملکیت ته ورواړېد دا به پیغمبر علیه السلام ته ګرانه وه هو اشد علی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا کیفیت ما ته ګرانه ځکه د بشریت نه به ترقي وکړه ملکیت ته به ورواړېده د فرشتو صفت ته به ورواړېده نزل به الروح الامین نازلی دی قرآن لرا روح الامین پاک روح جبرائیل علیہ السلام معتبر فرشتہ علا قلبک استا فضل مبارک لتکون من المنذرین دیر پارا چت یرا اورون کشے بلسان عربی مبین قرآن نازلی جبرائیل تاتا بلسان عربی فعربی زبان مان مبین اختارا فصیح جبا عربی دا دا قرآن پا عربی زبان کے پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام روڑا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بے شک دا قرآن لفی زبر الاولین پخوانو کتابونو کے دے لکھنے شوئے دے پخوانو کتابونو کے دا دے دو مطلب جوڑے گی پخوانو پیغمبرانو پا کتابونو کے دا پیغمبر علیہ السلام اور دا قرآن پیشن گوئی وا دا سرد تحریفاتو پخوانو کتابونو کے اوس ہم دا پیغمبر علیہ السلام اور دا قرآن خوش خبریں اور پیشن گوئی اشتا اور دا مطلب ہم کی ریشی کہ دا قرآن دا اکثر مضامین دا دق شانتے پخوانو کتابونو کی لکلیو اجمالا یا تفصیلا پخوانو کتابونو کی خصوصا دا توحید مسئلہ فتمام کتابونو کی یو شانترا اللہ یو دا رسالت مسئلہ فتمام اسمانی کتابونو کی یو شانترا پیغمبران دا حق معاد دا مسئلہ تمام اسمانی کتابونو کی یو شانترا پس دمرگ جمدن حق دے جنت اور دوزخ شتا
نو په دې د تمام پیغمبرانو او تمام آسماني کتابونو اتفاق. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بےشک دا قرآن لکلی شوی دی پخوانو کتابونو کې. اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، اولم یکن لهم آیة مشتدی دپار نشانی ان دا خبر یعلمه چې پوی کی دوی لرا علماء بنی اسرائیل، د بنی اسرائیل عالمان پوی کی. بنی اسرائیل عالمان پویدل چې دا قرآن او مغه کتاب دی کم چې تورات انجیل کې پیشن گوئی شوی دا، کم چې موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام مخکې خوشخبری ورکړی دا. نو بعضې د یهودو عالمانو کاره اعلان وکړ او بعضې په خپل خاص مجلسونو کې د دې اقرار وکړه چې دا قرآن حق دی، او بعض انصاف پسند د خپل علم په بنا باندې مسلمانان شي، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وغیرہ. نو خلاصه دا چې یو انصافدار بنده چې د هغه په زړه کې د حق طلب وي، د الله نه یریږي، نو هغه دپاره دا کافي نشاني ده چې د بني اسرائیلو عالمان وایي قرآن حق دی. د نورو مذهبونو عالمان په خپل زړه کې د قرآن د حقانیت پویه لري، اگر څه څه وجه باندې په لالچ باندې اقرار به نه کوي. اولم یکن لهم آیة، آیا نه د دوی دپاره دا نشاني ان یعلمه علماء بني اسرائیل چې خبر ورکوي د قرآن د حقانیت عالمان د بني اسرائیلو. ولو نزلناه على بعض الاعجمين، لکافر بویل پیغمبر علیہ السلام ته چې ته خو په عربو کې ډېر فصیح او بلیغ یې، نو ستا فصاحت او بلاغت ته څوک رسي نه، خو دا کتاب تا د ځانه په خپله جوړ کړی دی، ته هم عربي او قرآن هم عربي دی، په د ځانه دې جوړ کړی دی. حال دا دی چې د قرآن اعجاز دې حد ته رسېدلی دی چې تمام انسانان او تمام پیریان د اول نه تر اخره راجمع شي، نو د قرآن د سورتونو په شان یو سورت جوړولی نه شي، یعنې تر قیامته چیلنج دی که څوک یې جوړی جوړ دی کی نه شي جوړولی. نو شاید چې دوی دا خبره وکړي چې که دا قرآن په عربي پیغمبر نه وی نازل او په یو عجمي باندې نازل شوی، نو موږ به منلی و چې ګوره دا عجمي سړی دی او څنګه فصاحت سره قرآن په عربی کې وایي، نو بیا به موږ منلی و. الله وایي که فرض کا په یو عجمي، په یو داسې کس چې د عربی تلفظ قدرې نه شو کولی، که دا قرآن موږ په هغه نازل کړی وی، هم به د کافرو ته نه بیا انکار کو. قرآن عربي او چې په چا نازل دی نه هغه د عجمي نه منو، بیا به دغه خبره کوله. چې نه منې نو خوی بد او بانې بسیاره. ولو نزلنا على بعض الاعجمين، که چېرې موږ نازل کړی وی دا قرآن په بعض عجمیانو باندې، غیر عربي خلکو باندې، فقرأه عليهم، بیا دغه عجمي لوستلی وي دا قرآن په دې عربو باندې، ما كانوا به مؤمنین، نو دوی به پرې یقین نه و کړی. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، کم خلق چې مجرمان دي د ګناهونو عادت دي
هغوی خپل ټول قوتونه په شرارت کې لګوي. الله هم ته پړې ورڅس کړی دی او دا شرارت او دا انکار یې ولې دې زړه کې کلک کړی دی. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، همدارنګې د حق نه انکار چلولی دی من په زړونو د مجرمانو کې. پخوا نه د مجرمانو په زړه کې دا خبره را روانه ده چې حق به مني نه، انکار به ترې نه کوي. او بعضې مفسرین وایي سلکناه په دې کې دا ضمیر قرآن طرف ته راجع دی، یعنی من دا قرآن د مجرمانو په زړه کې ورننه ایستلی او د زړه نه ښه پوهېږي چې دا د الله کلام دی، د بشر کلام نه دی، خو د ضد د وجې په ایمان نه راوړي. کذالک سلکناه، همدارنګ دا قرآن ورځای کړی دی من فی قلوب المجرمین، د مجرمانو په زړه کې. نو د حقانیت یقین راغلی دی خو په خوله اقرار نه کوي. لا یؤمنون به، بی ایمان نه راوړي په دې قرآن حتی یروا العذاب الالیم، چې دوی وویني دردناک عذاب، په آخرت کې دردناک عذاب په خپلو سترګو وویني، نو بیا به ومني. نو بیا د منلو څه فایده؟ ایمان بالغیب معتبر دی، ایمان بالمشاهده معتبر نه دی. یا دا زنکدن په وخت کې عذاب علیم راشي او دوی یې وویني او بیا وایي چې اوس ایمان راوړو، نو بیا په دغه وخت کې توبه او ایمان قبلیږي نه. فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون، پس راشي دوی ته دردناک عذاب بغتة ناڅاپه، اچانک عذاب راشي، وهم لا یشعرون، او دوی پویم نه وي، ناڅاپه په سر عذاب راغی، مهلت پکې نشته، د توبې موقع پکې نشته. فیأتیهم بغتة، پس راشي دوی ته دا عذاب ناڅاپه، وهم لا یشعرون، او دوی پوهېږي نه، دوی خبر نه. فیقولون، پس دوی وایي هل نحن منظرون، آیا من ته به انتظار وکړي شي، آیا من ته به مهلت راکړي شي؟ نو اوس مهلت نه درکېږي. افبعذابنا یستعجلون، آیا زمونږ عذاب په تلوار باندې غواړي؟ افبعذابنا یستعجلون، آیا دوی زمونږ عذاب غواړي په تلوار یې غواړي؟ افرأیت ان متعناهم سنینا، خبر راکه ماته، ان متعناهم سنینا، که چېرې موږ دوی له مهلت ورکو کلونه، فایده ورله ورکو، متعناهم موږ فایده ورکو دوی ته سنینا کلونه، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، بیا راشي دوی ته هغه عذاب چې د کوم ورسره وعده کولی شوله. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، پکار برانشي د دوی، ما اغنى عنهم، د دوی به پکار رانشي، ما هغه څه کانو یمتعون چې دوی ته څه فایده ورکولی شوله، دا په کلونو کې فایدې اخیستې او عذاب راشي بیا به ورته فایده ونه رسېږي. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، من ندی هلاک کړی من قرية یو کلي والا، په دې کلو باندې الله وی عذاب مې راوستی دی، خو په عذاب من داسې نه دی راوستی چې دوی دې ناخبره وي، بلکې مخکې پیغمبران به راغلي، هغوی به دوی پوهې کړي وي او بیا به دوی نی منلي، نو عذاب به پرې راشي. وما اهلكنا من قرية، من ندی هلاک کړي چې کلي والا الا لها منذرون، مگر دوی دپاره یره اورونکي پیغمبرانو، ذکر د یاداشت دپاره. وما كنا ظالمین،
और न युमन जुल्म को उनके अल्लाह वही पचा बांधे जुल्म को उनके मंग नयू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तनज़्ज़लत बिहिश शयातीन वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततीऊन इन्नहुम अनिस सम'i लमअज़ूलून फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन फ़इन असौक फ़क़ुल इन्नी बरीअुम मिम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत शुअरा 210 नंबर आयात नुरलसमा सिपारा। नरको पर अवल के इन्नहू लतंजील रब्बिल आलमीन दे कुरान नाज़िलेदल द रब्बुल आलमीन द तरफ नबी नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पाक रूह रे और दा कुरान अगस्ता पज़ड़ बांधे नाजिल करे दे। कुरान दा अल्लाह दा तरफा द जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर वासिता बांधे रागले दे। नो दा अल्लाह कलाम और द रूहुल अमीन कलाम दे देखे द शैतान मुदाखलत निश्ता। द शैतान बपार मुमकिन न दा दा से कुल कलाम रोड़ी दा से कलाम जोड़ की या दा से कलाम रोड़ी दा शैतान बपार नामुमकिन न दा। विदा जका कि द शैतान तबियत देखे गुमराही और फसाद दे पदे के जुल्मत और चरीरी और दा किताब द अवल न तर आखिरा द हिदायत और द नूर न दखरे दे कुरान तालीम दा से जमात तैयार करे दे कि द आसमान द लांडे और द ज़मके द पासा द पैगंबरान न गैर दा से खुले खलक निशा। मददे किताब उलूम द शैतानी मिजाज सर मुनासबत न खुड़ी न शैतान लपादा मुनासिब दी जदा से अजीम शान बरकत वाला अमानत किताब अगर उड़ी कुरान खुल सिफतन उड़ी और शैतान खबीस दे। कुरान बारक अल्लाह फरमाई लो अंजलना हाज़ल कुरान अला जबल कचरे दा कुरान मन नाज़िल करे और गरबाने लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। तो दा अल्लाह दा ये बा जरा जरा शुरू तो दा मुशरिकानो दा यो गलत ख्याल हो कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का यो जिन्नी राजी
یو شیطان راځي او هغه له قرآن وړي ورته ښایي. یو ځل د ابولهب ښځې پیغمبر علیه السلام ته وویل وی اوس در باندې هغه شیطان نه نازلېږي. نعوذ بالله من ذلک. جبرائیل یې یادو سوره دی د وحی سلسله بند شوې وه وی شیطان د باندې اوس نه نازلېږي. نو د دغه غلط خیال رد دی په دې آیات کې چې قرآن جبرائیل علیه السلام راوړی دی، د الله د طرفه راغلی دی او د شیطان پکې کردار نشته. ځکه شیطان د فرشتو د خبرو اورېدو نه منع کړی شوی دی. پخوا به پیریان اسمان طرف ته ختل او بله د فرشتو خبرې به اورېدې، خو چې پیغمبر علیه السلام تشریف راوړی دی نو د هغه وخت نه اسمان کې د فرشتو څوکۍ مقرر شوي دي او شیطان بره نه پرېږدي، جني بره نه پرېږدي. سورة جن کې د جناتو خبره الله نقل کوي وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. پیریانو ویل موږ به اسمانونو ته بره تلو او د اورېدو په ځایونو کې به کېناستو. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اوس چې بره لاړ شي د اور شغله پرې راشي. وما تنزلت به الشياطين. دا قرآن نروڑی شیطانان وما تنزلت به ننازلی کی پر قرآن سرا یعنی نروڑی دا قرآن الشیاطین شیطانان وما ينبغي لهم او ند شیاطین دا پارا مناسب دی وما يستطيعون او ندوی طاقت لري انهم عن السمع لمعزولون. بیشک دا شیطانان دا اوریدو دا قرآن نا دا اوریدو دا فرشتو دا خبرنا لمعزولون لرک لیشوی دی برطرف لیشوی دی. فلا تدعو مع الله الها آخرا پس مبلتو مع الله دا اللہ سرا الها آخرا بالمعبودو فتكون من المعذبين. پس شیبت دا عذاب کلیشونا عذاب بدر تبلوشی. فلا تدعو مع الله پس مبلا دا اللہ پاک سرا الها آخر بالمعبود. نو پیغمبر علیہ السلام خدا اللہ سر بالمعبود نبلی بلکہ نور خلق منی کئی. نو خطاب پیغمبر علیہ السلام تا و اورول امت تلی امت تا اللہ حکم ہو رہی کہ اے دا قرآن مخاطب تر قیامت پورے اے تر قیامت دا قرآن مخاطب فلا تدعو مع اللہ پس مبلل اللہ پسر الہا آخر بالمعبود. اے دا قرآن مخاطبہ اللہ سر گوڑے بل سوک انبلے او کفرس کر اللہ سر غیر اللہ اوبلو فتکون من المعذبین. پس شیبتو دا عذاب کلیشونا تا تب عذاب ملوشی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. او یروتو دا مخالفت دا اللہ دا او یروا عشیرتک الاقربین دا قریب رشتہ دار دا طولو نمخ کی رخپل اقبلوانو در باندے حق دی ندوی او یروا. اول دا زان حق دی دا خجو دا بال بچ و پسیرونا خویدے مور پلار پروریانی ترونا ماماگان وغیرہ. الاقرب فالاقرب چکم نزدی اول اغا و پسی بیا چکم نزدی اغا. نو دا پردو خلق نمخ کے اول قریبی رشتہ دار او یروا. ذکا دا خیر خواہ حق مقدم دے دوی او اسی ہم دیو انسان صداقت او حقانیت فخپل اقبلوانو پی جندیشی
چکل دا آیات مبارک نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام خپل قریشی خاندان یو پا یو نمی اغشتو اور آوے بلل تروریانی وغیرہ لور ترونا خپل خپلوان اوتے حکمو که وی خپل فکرو که دا اللہ دربار کے تاسو له اسم نشم کولے ځان په خپله بچ کې وانذر عشيرتك الاقربين ويرى وتخفل نزدي رشتہ دار واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك وذركتك اخفله لمن اتبعك اغا چالا پارا چستا تابداری کئی من المؤمنین دا مومنانونا کم مومنان چستا تابدار دی اغویتا وذرکتک دا شفقتنا وذرکتک چالا پارا ایماندارو دا پارا وذرکتکوی دا دا رحم و دا کرم او دا مهربانی علامه دا دا مرغه چې خپل بچي وویني نو د مینې نه دا وزر ورته ښکته کړي بچي ورشي وزر کې ځان پټ کړي کله د مور وزر د پاسه ورسول شي او مور ورته وزر ښکته کوي دا مینه محبت او خپل شفقت کوي نو پیغمبر علیه السلام ته الله حکم وکړو وی د خپلو مؤمنانو ملګرو دپاره وزر ښکته کړه دوی سره مهرباني وکړه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون تدویستانا فرمانی کی نتم دا بیزار اعلان وطوکا فإن عصوك پس کچر دویستانا فرمانی کی فقل إني بريء مما تعملون فاستوطوا انی بیشک ازو بریئن بیداریم مما دا اغسنا تعملون چه تاسو کم عمل کرے تاسو خلاف شریعت کارو نکرے دا دا خلاف شریعت کار نز بیدارا وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل بروسو کتو علی العزیز الرحیم فاغذات باندې چې زبردست او رحم والا دی نافرمانه والا هر څوک چې وي او هر څومره چې وي ته د هغوی پروا مه کوه د ټولو نه د بیزارۍ اعلان وکړه او یو الله چې زبردست دی په هغه بروسه وکړه نو د الله په مخ کې مخلوق کمزوري دی هېڅ نشي کولی وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل و بروسه وکړه علی العزیز الرحیم فاغا زبردست ذات باندې چې هغه رحم والا دی الذي یراک حین تقوم هغه الله چې ویني تا لره حین تقوم کوم وخت چې ته پاسې وتقلبک فی الساجدین او په کوم وخت کې اوړې راوړې ته په سجدو والو کې سجده کوونکو کې الذي يراك حين تقوم په کوم وخت کې ته پاسې تهجد دپاره پاسې نو دغه وخت کې الله ویني الذي يراك هغه الله چې تا ویني حين تقوم کوم وخت کې ته پاسې او تهجد نه پاسې یا شپه کې پاسې نو خپل امتیان ګورې چې دوی ذکر کوي فکر کوي عبادت کوي او که نه کوي که طریقه کې څه فرق وي چې د هغې اصلاح وکړي نو دغه وخت کې الله ویني امت غافل دی که غافل نه دی د پیغمبر علیه السلام به د شپې پاڅېده او د امت د حاله به ځان خبرو دا باشریت پیران په خپله خانقاه کې د شپې عبادت هم کوي او غیر چاپېره د مریدانو حال معلومي چې کوم مرید دی خلاف شریعت کار خو نه کوي نو اصلاح د مرید دا د پیر ډیوټي ده اصلاح د امتی دا د پیغمبر ډیوټي وه الله وی وینم دی چې ته د خپل امت اصلاح کوې
وتقلبك في الساجدين اوستا اوریدلم اللہ ویني في الساجدين فسجدہ کوونکو کے فجماعت کے جمع مانزتا ولاڑے نقل و حرکت کے رکوع سجدہ کے دا اللہ ویني یا دا مقتدیانو خیال ساتے نو دا خبرے اللہ پاک ویني او بعض مفسرین وی دا ساجدین نا مراد دا پیغمبر علیہ السلام پلار نکو قر نکو ور نکو دا آدم علیہ السلام پتندی مبارک کے نور مبارک دا پیغمبر علیہ السلام پکارا شئے حضرت آدم علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑا نو دا نور دا پیغمبر علیہ السلام دا شاتو دا پیغمبر علیہ السلام نور دا آدم علیہ السلام شات رفتو نو فرشتے با دا ادب و احترام دا پارا دا آدم علیہ السلام شات کینا سے کی نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دی دا پیغمبر علیہ السلام نور لیدو دا پارا فرشتے شات ہے آدم علیہ السلام سوالو کو وی اللہ فرشتے ٹولی شاتا کینی دا نور مخی تراواروا نور دا پیغمبر علیہ السلام دا آدم علیہ السلام تندی مبارک ترائے نو بیا آدم علیہ السلام پکپلنی لی دا تندی تا خدا چاہ نظر رشینا وی خدای دا دی برخ مالا کترا کچی ظلوتا و گورما نو دا انگشت شہادت دیتا مصبحوی مسواک گوتا دیتا مسواک و تذکر چی دا مسواک پجے استعمال ہے اور چی دا اللہ یوال بیانین اشہد ان لا الہ الا اللہ نو دا گوتا پجے نو انگشت شہادت ہوتوئی اور چی کنزل کینون دا گوتا پجے نو صبابہ ہوتوئی صبابہ کنزل ہوتوئی خدا میں خلی دا موائے صبابہ موائے مصبحہ و توایا آدم علیہ السلام بتصبیح ہوئی سبحان اللہ دا پیغمبر علیہ السلام نور سمرق کو لے نو پدے مصبحہ کو تکی نور دا نبی علیہ السلام ذلے دا نو دا دے کو تے قدر کوا آدم علیہ السلام بلا دے خلی کو تے احترام کو دا دے کو تے نمون دی عربی کی نشتا پختو کی نشتا یو قچا گترا دا وڑا دیتا عربی کی شن سرو و پسی دی دوی میں گوتے تا پختو کی سوئی دیتا تا عربی کی بن سروئی پختو کی و تا وزیرے گوتا وئی وزیرے گوتا و پسی بیا منظمے گوترا وسطا و تا عربی کی وئی ورپسے بیا دا صبابہ کی وتوئی صبابہ لپس بدل کے مصبحہ انگشت شہادت مصبحہ دا عربی دی انگشت شہادت دا پارسے دی مسواک دا پختو دی ادا بلو پسے قطع گترا ابحام وتوئی دا نمون الزکول خیلی وکلی نماخلا اور دا کنزل نم وتماخلا نو دا آدم علیہ السلام بدل مبارک کی نور دا پیغمبر علیہ السلام منتقل شو نو دا آدم علیہ السلام نا بچو طرف تا دا نور منتقل کی دو دا نوح علیہ السلام طرف تا منتقل شو ابراہیم علیہ السلام طرف تا منتقل شو اسماعیل علیہ السلام تا منتقل شو دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے قریشی خاندان ترو رسیدو بنی ہاشم ترو رسیدو دا عبداللہ کو ترو رسیدو دا امینی غیگ ترو رسیدو دا زیب زیبانی دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک اور ادھر اوڑیدو تقلبکا فی الساجدین ناغا وقت اندتا اللہ قتل انہو هو السمیع العلیم بے شک دا اللہ پاک سمیع اوریدن کرے العلیم علم والا لے
हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन। काफिरान वही दा कुरान पैगंबर अलैहिस्सलाम था शैतानाने वाला रोड़ी वही न शैतानी वाला न रोड़ी। हल उनब्बिउकुम आया खबर दर के मता सुता अला मन अगचा तनज़्ज़लु शयातीन के 50 शैतानान नाजिलेगी। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम शैतान न राजी 50 शैतान राजी ओखे अंदर था। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम नाजिलेगी शैतानान अला कुल्लि अफ़ाकिन हर दरोगजन बाने असीमिन गुनाहगार हर गुनाहगार और हर दरोगजन पाग शैतान नाजिलेगी। और पैगंबर अलैहिस्सलाम को सादिक और अमीन दे। मगे आयात के द कुरान पर सदाकत और पर अजमत बाने तंबीह दा। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम द तमाम बुजुर्गान सरदार दे न शैतान दल राते निशी अल्लाह द शैतान न बच करे। यल्कून समा व अक्तरुहुम काज़िबून। यल्कून समा और इदल खबर राशि शैतानान कुल मरगर होता दा पेरियान और इदल खबरा बी तरावाची व अक्तरुहुम काज़िबून अक्तर दवी दरोग जल्ली द गैब खबर के बर कीगी और पेरियान बर उखीजी न फरिश्तो उली लो न दा स्टोरी पर शगले उली और सरदी इलेश खत्म शी उसमें कितना इसम न रोल और कदा गुजारा बच्चो न लेवने शो पर खबर है तो कोई गिना और का फरिश्तो उली लो और दे खबर निमा बर वोड़े दला न आगा खबर जर जर नूर लवर की और उसमें किता दे तरवेत्यानो नजूमियानो बम्बरानो था राव रचेगी अभी वो सरसिल दरोग दजा न जोड़ की और भी अकल को तवी व अक्सरुहुम काज़िबून अक्सर दबी दरोग जल्दी वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून और दा शायरान चिरी यत्तबिउहुमुल गावून दबी ताबेदारी को गुमराहान कई द शायरान ताबेदारी और दागी पर नक्श कदम फिल कर शा कर रहे दादा गुमराहान न दा शायरम गुमराह और दबे को सब ताबेदारी के अगम गुमराह। अलम तर अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून आया तो गोरना जिदा शायरान पहर जंगल के पहर वादे मैदान के यहीमून सरगर्दानवी अल्फाज पसिकर दीजिए काफिया और रदीफ बराबर कमा वजन बराबर कमा और दखल को पजल वाले खवशी बदे पसिकर दी दरोगो के रिश्तियावी वो अल्फाज राजम कई पखल को के यो वक्ती जोश पैदा करी यो वलवला पैदा की रस्त पर की इसम हुई लेकिन अभी खबरों के हकीकत में भी शेर दरों को खबर है हुई आगा कलाम चाहे कि सिर्फ ख्याल और तस्वर हुई खैर का हकीकी मज़ामीन देता शेर हुई न गलत खबरें द शेरुना द दरोग खबरें शेरुना और शायर दरोगजन न शायर पमाना द काजिब दे शायर पमाना द केज़ब
और शायर पमाना रखा दे। उस दा खबरा कि कुरान के दा से अल्लाह वेल कि दा दरोगजिन और पहाड़ खुश जंगलों दश्त के परेशान रवान ली न सहाबे किरामो के खुल शायरान पर जड़ा शू वेदा अल्लाह महबूबा अल्लाह खुदा शुई नहीं कि दा दरोगजिन ली न मकतूल खराब शू। अब्दुल्ला इब्न रवाहा, हसन इब्न साबित, काब इब्न मालिक लुए शायरानू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जड़ने पैगंबर अलैहिस्सलाम तराले न पैगंबर अलैहिस्सलाम वत फरमाई वेद आयात आखिर हिस्सा ओलुला मकसद दा जिस तासु दा शेरुना बेमकसद नबी दा रिश्तियारी नो ते दगे सख्त खबर न बची न शेर और शायरी कफागे के गलत ख्यालात भी द दरोग खबरी भी फखैरुल्लाह पके कसमों ने भी दा शायर गुमराह दे द शैतान पलार दे और दत चरा सोक वाह हुआ ढेर अला दाम शैतान दे गलत शेरू न हुई गलत मतलब दे दरोग हुई द दिन न अड़वल के नदास शायरान खिलाफ जहन्नम द जहन्नम स्पीरी बाज़ात अल्फाजा ख्वादे ख्वा की और इधर शेर में जोड़ कर आदत में इबादत न दे सिजदे कवल नशम और दया दिदर में वक्त शौगिरे कवल नशम सदे मतलब दे शेर आदत में इबादत न दे खुदे ख्वार का अल्लाह पैदा करे इबादत ले वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून अल्लाह इमा इबादत को पैदा की और तब बरमला है आदत में इबादत न दे सिजदे कवल नशम नूर मत का मत रोके कि इबादत कवल नशे न कसात बल तो खम मकसद भी न आवाम जहन तस्ताग खम मकसद न राजी न दा शेर दे संभाल का बड़े शैतानत का और वही काबे तो खुद सिजदा कवल द ख्वार तंदी आदत थे आबिद इबादत का दे काबा रवा रवा न काबे तो खुद सिजदा कवल द ख्वार तंदी आदत थे 1,24,000 पैगंबरान वो तो सिजदा करे द ख्वार तंदीरी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक फलकुल सहाबे किरामो दे काबे तो सिजदा करे दाम ख्वार तंदीरी ख्वार दा शायर दे चता शेर चावे ले पैगंबर अलैहिस्सलाम वदा सुनी कि काबा दान तरावा रवा और त काबे त औलमा अल्लाह को दतई फवल वजहक शत्र المسجد الحرام مسجد الحرام त मकबर वाला दा न चदान त काबा वाला अल्लाह वो त मकबर वाला त न काबा दान तरावा या तासी शेरुन वेल कि पागे के द दिन न नफरत पैदा कीगी द मदद सरा नफरत पैदा कीगी दासी शायर गुमराह टोल उम्मत कदे मुत्तफिक रे कि सलोर इमामान के इमाम पर रवान शाह तकलीद उका ओस यो दीनवार उखरा पैदाशी और अगल शेर और शायरी वर्वी और पर सलोर इमामान पर बदे रहे हुई ददन बल गुमराह मिश्रा दे खलक गुमराह कई अश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून कि तो पर रवान या हम बेदार गुमराह कुल अशआर आया द अल्लाह सिफतों का द रसूलुल्लाह सिफतों का मुसलमानों की दीनी जज्बा पैदा का द खुद शेरुन अली तो पदे बाने जन्नती हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर कसिमात के वाला हो और शेरुन बेवे पैगंबर अलैहिस्सलाम को तो मेंबर के खुद वे हसन पर मेंबर उतरेगा जिब्राइल के शात वाला में सात ताईद कई तो शेरुन नवाया कुल शेरुन नवाया पैगंबर अलैहिस्सलाम पख्पल बाने शेरुन औरेगली पले वयलना ने फल जोड़ों ने प्रदिवेल हो दबले औरेगली दी
उमैया इब्न अबी सलत 10 काफियों अशार द पैगंबर अलैहिस्सलाम मखवी गिरी दासे नور गण صحابه کرام هغه خپل شعرونه ویل او د بل شعرونه اوریدل نو خو شعرونه خدي او بد شعرونه بد مضمون والا بے حیاي والا خراب دي نو غلط شعرونه ما یادوا د شعر او غلط ورسره خالی بے مطلب وي نو دا شعرونه یادول لأن يمتلي جوف رجل قاحا يريه خير من أن يمتلي شعرا د یو سړي خېټه چې د وینې زور نهولو نه ډکه شي بهتره ده د دې نه چې خراب شعرونه پکې ورواچي د خرابو شعرونو نه وینې ځوې خېړې چې په خېټه کې دې پرتې وي نو د ګمراهۍ شعرونه او رما والشعراء يتبعهم الغاوون دا شاعران خبر کی يتبعهم الغاوون دا دوی پیروی تابعداری کئی الغاوون گمراهان الم ترى آیتا کتل نبی انهم فی کل وادی یهیمون کہ دا شاعران پا ہر میدان کے سرگردان دی وانهم يقولون ما لا يفعلون بي اغا خبر كي كي عمل كنا كي وانهم يقولون بي واي اغا خبر ما اغا لا يفعلون شكينا خبر كي عمل كينا فشيرنا كده پیغمبر عليه السلام عشق او محبت زار شما قربان شما چې تا نه وینم نو داسې شما هغه شما او تا په غم کې راځي اوچته کې رانه جوړ شو او چې بدن ته وګورم ذاتي عمر غادي دته پیغمبر علیه السلام شپ کې ویلې شوې اوچته کې رانه جوړ شو او نور پجامو کې ځای کې نه دونه غادي او زار شما قربان شم او تا وس مې نه کېږي چې ګیره پرې د ما په سنت طریقه شما دا وس مې نه کېږي پیغمبر علیہ السلام خفه کې او زار شم قربان شم دروغ دي وانهم يقولون ما لا يفعلون لا شاعران وی هغه خبره لا يفعلون چې کینا دې پورې د خراب شاعرانو مذمت شو او چې کوم ښه شاعران دي دا وی صفت بیانېږي الا الذين امنوا مگر هغه کسان ګمراهان نه دي په هر واده کې پریشان نه دي آمنوا چی ایمان روڑے وعملوا الصالحات وعمل دن اکے کرے وذکروا اللہ کثیرا او اللہ یادی دیر دیر اللہ دیر دیر یادی وانتصروا من بعد ما ظلموا او کو ظلم پی اوشی نداغی نپس بدل اخلی برابر بدل اخلی زیادے نکی وانتصروا او بدل اخلی من بعد ما ظلمو رصد ظلمنا وسيعلم الذين ظلموا شعر کې د الله حمد ثنا ویل او نیکی کول د دې ترغیب راغی د کفر مذمت پکې بیان شو کہ کافر ستا مذمت بیانی جواب کی تداوی مذمت کا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا زرد چه معلوم بچی اغا کسان ظلموا چه ظلمے کرے دیتا با معلوم شی ای منقلب ينقلبون چه کم طرف تدوی اوری جنت تولی او که دوزخ تولی جسنگ عمل کرے داغے مناسب بولی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين